بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما. نو منګه دا شروع کړه وقاله تعبت الشراب دې کې منګه سلور کس دا ویلو امولي چې تعبت الشراب د خپل ترزوی شمس ابن مالک چې اوله او خان ور کړیو او دا فکر ونی ول ور کړی نو دې دا تعریف کړي نو سلور شعرونه ویل شو مخکې وای دا کم بهر باندې دی بحر طويل باندې او بحر طويل کې کمی تفعیلی فعول مفاعیل نو دا لاول جوړ کړي یو څو فعول جوړ کړي ويسبي هو افدر من حي ينتحي بمنخا رق من شدة متدارك إذا حاص عينيه كرنوا ما لم يزل له كامل من قلب شيحا فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعل ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخارق من شدة المتدارك إذا من حد أخلاق صائدي إذا هزه بعظم قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الروائك سود هدي ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخارق من شدة المتدارك ويسبق سبق يسبق معناه مخکې کېدل سبقت کول وفد الريح وفد ولیکيږي سردار ته وفد ولیکيږي اولنی ته ضرب يضربونه وفد الريح مطلب د هوا غلاولنی حصہ من حيث ينتحي انتحاء باب افتعالنا قصد و اراده کول بمنخرق انخرق ينخرق انخراقا شلیدل من شدة المتدارك شدت سخت تو متدارك معنی پر لپسې تدارک مسلسل په در په ويسبق وفد الريح من حيث ينتهي بمنخارق من شدة المتدارك او هغه زمانه ممدو یعنی شمس ابن مالک د هوا اولنې حصے نو مخکزي من حيث ينتحي کله چې د اراده وکي بمنخرق پداسي لباس سرا چشلیدل لري بمنخرق چې دا صفت موصوف محذوف ته پداسي لباس سرا چشلیدل لري من شدت المتدارک د مسلسل او په در په د مصائبونه د سفرونه یعنی مطلب زماده ممدوح چې نه کنه د چې چرته هم اراده وکي نو د هوا نه مخ رسیدلې او د کپڑے د ډیرو سختو د ودینا د سفر د استړیوالي د ودینا ا کپڑے ته نه شلیدلی ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي او د مخکیږي دا غولي هوانه کله چې د اراده وکي من اجازه نه کله اراده بمنخرق او کپڑے د سیوی چشلیدلی وی من شدت المتدارک د داسې د سخت د مسلسل او په در په سفرونه ومنډونه اذا حاز عينيه كالنوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك اذا حاص يحوص معنى غندل نه خیاطت غندل عینیه عین مفرد ده او عینین تسنیه ده کرن نوم کرا دا خوب ته ویل کیږي دا خوب علاوه نه سره هغه ته ویل کیږي
نوم خود نام ينام یا نام ينوم بسن معانا نسخران ورنا خوب دي. لم يزل دا افعال قلوبنا دا دغنا ناقصون له كالئ كلا يكلأ معنى حفاظت کول كالئ د اسم فاعل څنګه حفاظت کوونکی من قلب مفرد قلوب جمع رسول ته وي شيحان دا فتح يفتحون او سمع اسمونه په معنا غوسه کېدل فاتك مفرد فتح کې جمع ده دلیر او بهادر ته وي اذا حاص عينيه كر النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك وکلت د خوب غلولنی حصہ یعنی د کله د خوب غلنی د دسترګي وګنډي اذا حاص عينيه کله چې د وګنډي سترګي داغه سسترګي وګنډي نو کرن نو می د خوب غلولنی حصہ له کالئ نو د لپاره حفاظت کوونکی وي من قلب شیحان فاتکی هغه د داغه بهادر او بیدار زله یعنی مطلب دا کنه چې د کله ودی نو سترګې خو پټي دا خوب د صرف سترګې پټي کړي نور زړه د حفاظت کوي هغه زړه چې نه هغه بیداری او زړه چې نه د بهادر دی لکه پوه شو به معنی مطلب دا چې لکه ودکی کې کنه نو د بیغم ود نه صرف سترګې پټي زړه یې خي اذا حاص عينيه كر النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتكي وکله چې دا خوب اول نه ساده د سترګې وټړي یعنی پټي کې دغې کې وګنډي نو له کالئ لم يزل له کال نو همیشه د لپاره حفاظت کوونکی وي سو حفاظت من قلب اغزلا شیحان چې بهادر وي او فاتکی یعنی نگران وي دا شیحان چې بهادر وي او نگران وي دلته بهادر او دلته ويجعل عينيه ربيئات قلبه الى سله من حد اخلاق صائك جعل دروانه ګرځول عینین خجوشو ربيئه دا مفرد ربایا جمع جاسوس ته وي قلب خجوشو الى سله سله سلو دا دغنا دا قاش نتور را وکل حد تیز ته وي تیز دغنی 13 اخلق سمع يسمعون بمعنى زوړ صائق د اخلق نه معنا زوړ له ودل کې مراد تور ده او صائق دا هغه دغه ته ویل کېږي توري ته چې هغه د وینو نډه کوي ويجعل عينيه ربيئات قلبه واذا غسترګي ويا خپل سترګي د زړه جاسوس ګرځي د زړه جاسوس ګرځوي ويجعلوا ګرځولي د غستر ګرځي هغه سترګي خپل ربيئه قلبي د خپل ځل نگران او جاسوس الى سله من حد اخلق صائقي د داسي تیرتوري طرف ته چې هغه دغه نډکره د وینو نډکې الى سله یعنی هغه تور چې راوستل شي نه هغه چې راوستل شي من حد اخلق د تیرتورا صائق چې هغه دغه وی سور دوی د تورونه دغه د وینو نډکې یعنی مطلب دا کنه چې د کله یخ کنه یخو نو د خپل په یخ باندې د خپل سترګې د خپل ځلاغه مطلع ګرځي د خپل ځلا خبرداري ګرځي هغه دغه ته چې د توري او کټکون کی توري او هغه دغه راوستل شي د نیام پوه شو به معنی یعنی د سترګې کله چې د اودي نو زړی نگرانی کوي او چې کله یخي نو بیا د خپل سترګې ترند نگران ګرځي د خپل ځل لپاره او د په ذهن کې په جاسوس لکه څنګه جاسوس په ذهن کې هر وخت راغی دغه شان د په ذهن کې هر وخت د توري 13 توري چې دغه راوتلی د میان هغه په فصل کې ويجعل عينيه ربيئات قلبه او دې ګرځي خپل باندې سترګې د خپل ځل لپاره جاسوس الى سله هغه تور اداسه 13 تور طرف ته من حد چې 13 وی اخلق هغه توري چې زړی وی صائقن او د وینې نډکی اذا هزه في عزم قرن تهللت نواجز افواه المنايا الزواهك هذا هو مکه تر شوی ری حرکت ویل کې نصرین سرونه اعظم مفرد اعظم عظام جمع راډو کوي قرن المفرد قرون جمع راډات ویل کې اقران همزول تا تهلل باب تفاعل وانه چوکاویدل نواجز د ناجزتون جمع د داړو ته وي واخونو ده افواد فوهن جمع ده خلیته وي او منایا د منیتون جمع ده
دغه ته ویل کېږي مرګ ده. زواحق د زائقتون جمع خندیدونکي ته وایي. اذا هزه في عظم قرن تهللت وکله چې د خپل امزول پر اډو کې حرکت وږي مطلب دا کنه چې کله دا کله چې د وړه د همزولي پر تور کې د همزولي پر اډو کې دا تور خپل اذا هزه کله چې د وړه د تور فی عزم قرنین د خپل ام عصر د خپل زمانه والا کس په اډو کې نتهللت چمکاویږي خوشحاليږي څه خوشحاليږي تعالی چمکاویږي څه چمکاویږي نواجز افوال المنایا زواهی دا شرط نه ترجمه کوه دا خندیدون کی مرگ خلا د خلی غاغونه د خندیدون کی مرگ د خلی غاغونه تین د پړقېږي مطلب دا کنه چې د لګه دومره بهادر دی چې کله دې په دغه کې په خپل امزول کې اتور ورننه باسي او توړه پکړقای نو هغه مرګ چې خندیدون کې مرګ دی هغه خپل غاغونه د خوشحالي نه تین درو باسي یعنی مرګ ورته خوشحالي کې د څه گزارونه ور کوي اذا هزه في عظم قرن تهللت کله چې حرکت ورکړي د خپل همزولي یا د خپل عماصر په اډو کې نتهللت پړقي کې سب پړقي کې نواجز غاخونه افواه المنايا زواهي کې د خندیدون کې مرګ د خلی غاخونه د خندې د کې پړقي کې ير الوحشه الانثى الانيسا ويهتدي بحيث اهتدت النجوم الشواكب يرى دا د فضائلتانو معنی لیدل دي وحشه ویلګي دغه یریدون کیږي وحشي جوړ دی انسا دا سناغنا د سمعا يسمعون او د کرومه کرومونم راځي معنا چا سره مینا کول انسیت دوستانه کول انیس مانوس ته وي ملګری ويهدري اهدى يهدي لا رخدن اهتدت النجوم چې نه دا نجوم د نجم جمع استوري ته وي کهکشات مراد ده او شوابک د شابکون جمع ده دغه لارې ته وي سخت لارې ته وي يرى الوحشة الانثى الانيسا ويهتدي ويغا وحشت لرا اني وحشت لرا غني خپل بهترین او مانوس دوست ويهتدي او دې لار جوړي بحيث اهتدت النجوم الشواكب لکه څنګه چې د په خطرناک لار کې هغه کهکشا ځان لار جوړي یعنی څنګه چې په کهکشا کې دا خلک ځان ګران لار هغه ګران لار جوړي دغه شان د زماده ممدوح شمس ابن مالک ده هم په دغه ګران لارو کې ځان لار جوړي ير الوحشه الانثى الانيسه وې دې اني او غني دغه وحشت لرا یری لرا خپل مانوس ملګری مطلب دا کنه چې یری نه د یره نه کیږي هغه د چګنی لکه خپل دوست ويهتدي بحيث اهتدت او دې لار جوړه هغه چې لار جوړه کړی دا ومن نجوم هغه کهکشا شوابي کې چې سخت لار ده هغه پوښتنه مې معنی وقال قطري بن الفجاء د دې کار کړو چې د یو جنگ لته نو باغ جنگ کې لکه د بوزیل شو لکه را تختیدل نو د خپل زړه ته وسدل لګي پریاد کې چې لکه تر تختیدل وی دا غزنه نو تول را تختیدل دا دې تخت کوستا د جون څه سیوا کول نه شو او اوس د غدا په مخه د کېږي شرمېږي او زه په دره د پیغور کولای کېږي انده باندې را تختیدین د خپل سره مخاطب کوي خبر ورته کوي نو دا په بحر دغه باندې په بحر وافر باندې په بحر وافر کې کمی تفعیلی مفاعله فعول نو لاول تاسو یو څه تفعیلی جوړ کړئ مفاعله اقول لها مفاعله بلو وقد غارت مفاعلة فعول شعاعا أو مفاعلة من الأبطاء مفاعلة بيبل لويحك لا أو فعول تراعي فإنك لو مفاعلة بيبل مفاعلة سألت بقاء يومين بيا على الآجل الذي لا الذي لك لم تطاعي بمك فصبرا في مجال الموت بصبرا قافيه بك راشي قافيه بك منا راعي بك سره قافيه دا او بری کې روي کم یې عین دې د روي نه اوس سره وصل او دا عین مخه الفو الف ردف تاسیس کو دا نه مخه وای چې دا ډایرکټ لري روي نه روي سره چې کم جوخ حرف علت راغلی دی ردف وای
حرکتونه وای عین پکې څه چره مجرا ده او دا الف نمک کې دی حرکت ده درې د نمک کې کوم حرکت دی ته څه وای حشوه حشوه حذوه هذا الواو او دا قافیه روي مطلق ده مقید ده ها روي مطلق ده مردوفه ده مؤسسه ده مردوفه ده موصوله باللين کا بالها باللين او قافیه کوم ده متواتر ده ځکه دوه ساګینو په منځ کې څور متحرک راغلي یو مفاعلة فعولوا مفاعلة فعولوا أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي القنع اليراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي وما للمرء خير في آيات إذا ما مت من سخط المكان أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي أقول قال يقول نصرين سورة معنا ويل وقد طار يطير ضربات معنا دغه کېدلو او سو الوتل شعاعا شعاع دا ضربات ضربونه معنا متفرق کېدل جدا جدا کېدل من الابطال ابطال د بطل جمع د بهادر ته وي وای حق دا کلمه د زجر ده لا تراعي اصل کو لا تروعي لا تفعلي لا تنصري او دا يقال يبو قانون د وجنه يريدل اطاعت کول لا يريدل اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لا تراعي ما دي خپل زړه دوی اقول لها ما دي خپل زړه دوی وقد طارت شعاعا من الابطال حال دا چې دا جدا جدا شیو د دغه د وجنه د بهادرانو د یری د وجنه د بهادر خلکو د یری د وجنه ټوټي ټوټي شوی سم ورته وای حقیقه تباشي لا تراعي تا مېریدا واښوي ان خپل زړه دې اسلام یریدو د بهادر خلک راغلو د دې وجنه مې زیړې دلو نو دې خپل زړه ته وې سم ورته وای حقیقه لا تراعي ته تباشي یریګم اقول لها ما ویل د خپل زړه ته نو یو څه چې ویل نه هغه ورسول دي خدا مکه وقت طارت شعاع من الابطال دا بګي جمله حالیه ده په داسې حال کې طارت چې حواس باغت شو یا دغه شو الوتلو شعاعا من الابطال جدا جدا شو د ما د اصله د سنه د بهادر خلکو دی نه سمورته وای حقه هي افسوس پتا باندې یا تباشي لا تراعي ميرغا فانك لو سالت بقاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاعي فانك لو سالت سالس ومنا دغه سوال کول بقاء يبقي باقي کېدل على الاجل اجل مقرر وقت او لم تطاعي اصل کو لم تطوعي لم تفعلي لم تنصري اطاعت کول فانك لو سالت بقاء يوم وکچرستان سوال وکړل شي د ورځې د پاتې کېدو على الاجل الذي لك هغه نیټه باندې چې ستاره پرده لم تطاعي نو ته خبرونه مني مطلب دا د خپل زړه وای چې ستاره مرګ د پاره خو ورځ مقرر ده نو کستاره کم ورځ مقرر ده کړه نه یو ورځ ستاره زیاته وغوښتل شي نو ته دای ته بیاري ونه کې نو چې کم ورځ د مقرر ده نو ولې تخته خو کې نه کنه فانك لو سالت بقاء يوم کچدستان او وختل شي د یو ورځې د باقی پاتې کېدل على الاجل الذي بهغه نیټه ستا باندې لکه چې ستا د پاره لم تو نو تبه اطاعت ونکې فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع فصبرا اصل کې اصبر صبرا صبر وکسوا في مجال الموت مجال دا مجول دا دغه ظرف ته او میدان جنگ ته ویلېږي موت خو جسو پیری شوی دی فما نیل الخلود نال یلین نیلن فمانا دغه پاتې کېدل دا مندل خلود همیشه بمستطاع مستفعل باب استفعال مستفعل اسم مفعول څخه اطاعت کړل شوی
فصبرا في مجال الموت صبرا فزړه ته وای چې ته د مرګ په میدان جنگ کې ته صبر کوه صبر. فما نيل الخلود بمستطاعي زکه چې همیشه پاتې کېدل د دې اطاعت نه کولای کېږي. مطلب دا کنه چې لکه همیشه پاتې کېدل د هیڅ چا په وس کې نه دي، د چا په طاقت کې نه دی کړل شي. پوه شئ یعنی وایي چې لکه ته میدان جنگ نه تختمو بلکې په میدان جنگ کې ته صبر کوه او ته دلته کې همیشه پاتې کېدل په دنیا کې هیڅ چا په وس کې نه دي. فصبرا في مجال الموت صبرا وای ته صبر کوه په میدان جنگ کې صبر کول. فما نيل الخلود لمستطاع پس نه دي همیشه پاتې کېدل د چا په وس کې طاقت کې. ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن اخي الخناع يراعي ثوب اسواب کپڑے ته وای زر دروي مخه عز عز يعز باب ضربه زمونه بمانه عزت کول. يطوى طوايت بيطين باب ضربه زمونه بمانه ران غختل. اخي الخناعي خناع يقوم ونزل الكدل او يراع د بوزل د ولېږي. ولا ثوب البقاء بثوب عز وباقي پاتې کېدل د عزت کپڑے نه دي. مطلب دا همیشه پاتې کېدل څه د عزت خبره نه. فيطوى چې راون غختل شي او راون غختل شي یا لري کړل شي عن اخي الخنع الراعي د خپل ذلیل او د بوزدل سړی نه غلیباس. مطلب دا کنه چې لکه یو سړی او هغه ذلیل لري او د خپل رور نه چې رور ذلیل هم دی او رسوا هم دی داغه نه د کپڑے راو باسي چې مالدار کنه دا د عزت خبره نه. ولا ثوب البقاء بثوب عز او همیشه پاتې کېدل دا کپڑے د عزت کپڑے نه دي. فيطوى چې وستل کېږي عن اخي الخنع يراعي د خپل ذلیل او بوزدل رورنا. سبيل الموت غايه كل حي فداعيه لاهل الارض داعي. سبيل مفرد سبل جمع د لارې ته وي. موت اموات غایات انتها ته وي. حي احيا جمع ده او زنده خلق ته وي ژوندۍ خلق ته. داعیه معنا داعیه دا راغختل. سبیل الموت غایه كل حي د مرګ لاره د هر ژوندۍ لپاره انتها ده. د مرګ لاره د هر ژوندۍ لپاره انتها ده. فداعيه لاهل الارض داعي پس دا ټول زمکه وال لپاره یو داعی د مرګ دینه هغه आवाज کوونکی دی. مطلب دا چې پس مکه کې هیڅ انسان د چې مرګ هغه आवाज نه کوي. سبیل الموت غایه كل حي د هر ژوندۍ لپاره مرګ دینه دا انتها ده. فداعيه لاهل الارض پس دا مرګ د زمکه والا د لپاره را بلون کړي دایره بلون کړي. ومن لا يغضبت يسأم ويهرم وتسلمه المنون الى انقطاع. يغضبت اغتباطا پازوانه کې مرګ راتلل. يسأم سيما يسأم په معنا تنگ دل کېدل او يهرم بوډا کېدل سمیا يسمونه. وتسلم اسلم يسلم معنا دا کېدل سپر کېدل حواله کېدل. منون دا من موت جمع ده مرګ ته وي زماني ته او انقطاع وجوده سپید نه کلمې دوته. ومن لا يغضبت يسأم ويهرم وکم کس چې پزوانی کې مړ نشو نو دی با ستړی کېږي. يسأم ستړی کېږي با ويهرم او بوډا کېږي با. وتسلمه المنون الى انقطاع او حوادث د زمانه دار یعنی منون او د حوادث د زمانه با د مرګ نتیجه د مرګ ته بسپاره لګي. حوادث د زمانه به د مرګ سپاري واښوي به معنی یعنی مطلب دا کنه چې لکه د پزوانه کې مړ نه نو بوډا کېږي با کمزورې کېږي با او دغه زمانه د حوادث به د مرګ ته وسپاري با. ومن لا يغضبت او کم کس په ځواني کې مړ نشو یس ام ستړی کېږي به ویارم بوډا کېږي به. وتسلمه او حواله کوي بدل را گردش د زمانه الى انقطاع مرګ ته. وما للمرء خير في حياه اذا ما عد من سقط المتاع او نشره رسړي د لپاره خیر په ژوند کې اذا ما عد يعد دا شمار کله چې د شمار لګيږي د ردي سامان نه. مطلب دا کنه چې د ټوخي کې را ټوخي کې او د پکور کې نه ناسي او اخذ ورته قاریږي او بچي ورته قاریږي او چې بابا د مانځ ټیم د ورته په نو ده په دغه ژوند کې څه فائدې نشته. وما للمرء خير في حياه وينزل د انسان د لپاره په ژوند کې څه خیر اذا ما عد من سقط المتاع کله چې د شمار لګيږي د ردي سامان نه. نو دا خپل سره ته وای چې لکه تا دومره لکه دا مکو ګلګری مکو په دا سره جنگي کپا دا سره ورځي په